ملګرو دا یو ویډیو مو وکړه په فیسبوک باندې یقینا ډېر زیات خفه شوم دا د ترکي ورور کړی ده چې د قرآن پاک په باره کې چې یار موږ دلته په ډسټبینونو کې په کچرو کې قرآن شریفونه میلاویږي نو یقینا دا ډېر د افسوس مقام دی. ملګرو راځئ دا نوره ویډیو مکمل زما سره وګورئ تاسو او موږ تاسو ټولو ته پکار ده چې موږ تاسو مسلمانان یو چې د قرآن احترام وکړو د هغه د عظمت خیال وساتو او د هغه د ویلو کوشش وکړو د هغه په معنی باندې ځان پوه کړو. دا زموږ ستاسو ټولو فرض جوړیږي. دا مې عزتمند وګوره کو د افغانستان طالب یو کو د پاکستان حکومت یو کو د پاکستان د ارض حکومت دا وګور دا زما دلته ارونه راغلي دوی کبال ټولې کبال زه خپلم کبال ټولم دین کبال ټولې دا په ډسبینو کې پراته دي ته وګوره دا غورځي دا په ډسبینو کې پراته زما د ورور راوړل دلته دا وګوره دا ټول دی خو مونږ سره دی دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دینه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هر ورځ د ډسبینو نه موږ راټولو او دلته راځو دا ترکیه والا تخایو چې ترکیه والا ته وایي دا قرآن مجیدونه دي په دې زمونږ ستاسو ایمان دی زمونږ ستاسو په نبي باندې نازل شوی دی به حفاظت کوو. اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو تاڼه کې مې ویل دا قرآن مجیدونه دي هغه ویل دا مفتیقات ته ویل جومات ته چې جومات ته هم کله ویل امام صاحب ویل وایي دلته نه دا وړئ دا دلته نشته وایي دا سپایر شوي دي زمونږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي موږ یې غورځو دوی دلته دې قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو دا سپایر نه دی ته وګوره دا قرآن مجید دی. دا زما د ورونو غونډ کړي دا ویډیو تاسو ما شیر کړه د دې لپاره ما تاسو شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې نور مسافر کم راځي د دې لپاره مه راځئ چې مزدورۍ لپاره راشي د دې لپاره راشي د دې لپاره راشي جهاد لپاره راشي په ترکیه باندې کېږي جهاد دا قرآن مجیدونه دي دا دې سپو دا ظالمانو غورځولي دي د دې نه نور جهاد په یو ځای کې په بل ځای کې جهاد نه کېږي غیر د دې ملک نه دا قرآن مجیدونه تاسو وینئ دا تاسو ما کړي اعلان دې پراته دي هره ورځ دومره موږ ګونډو هره ورځ دومره موږ ګونډو حالت چې کوم مالک ته هغه ته مې ویل دا قرآن مجیدونه دې څنګه چلو کوي دا په کاټن کې واچي فابریکې ته بلاړ شي دا موږ خرڅ کړو کارخانې ته بلاړ شي او دا به خرڅ کړو دا مقبره ده مخامخ دی کې دا ورته دې ته موږ کند وباسو د پولیسو ته مو ویل هغه ویل چې دلته مخه خوي په دې باندې پولیس ولاړ یا به د شپې ماښام به وړو د شپې ماښام به دا وړو او دا به موږ دلته خښو او دلته په موږ جنگ کوو کو هغه حکومت یې خوار سو کې موږ پې کوو یا به موږ مړه کړي یا به هغه مړه کړو یا به هغه مرداران کړو یا به موږ شهیدان کړي او دا قرآن مجیدونه په دې باندې چې ما ته ونه جنګېږو نور په پسته جنګېږو په ځمکه به جنګېږو په پیسه به جنګېږو هغه باندې هم جنګېږو دا د آخرت ګټه ده زموږ دنیا مصرف دغسې ده زه خپله مې زما د ترکیان خپله هم زړه موړ دی ټول انډیوالانو ملګرو مې زړه تور دی همدغه کار ورسره کوو انشاءالله موږ هم به ځو ترکیه ته او باقي پای دا قرآن مجیدونه ستاسو د وړاندې دا د مخامخ تاسو ته دا کم چې شاپر کې پراته دي دا ټول قرآن مجیدونه تاسو او دا په پاکستان کې کوم وزیر اعلی دی او کوم مثال مشرف دی او کوم باچا دی هغه ته دا ترکیه ته اراده وکړي چې مثال دا دغه کې د دې لار روباسي چې دا دلته نه غورځي دا څنګه مسلمانان دي